او کفاره پکې نشته. روزه په ماتیږي او کفاره په نشته. کفاره معنا شپېته روزې نیول یا شپېتو مسکینانو ته روټۍ ورکول. هغه تقریبا 18 سیزونه دي. 18 مسائلو کې صرف قضا شته او کفاره نشته. پہلا نمبر یو سړی بل سړی باندې تماچا کیږي یا ټوپک قرباني کیږي چې روزه وخورا او یو انسان په بل انسان په زور روزه وخورا نو چې چا روزه وخورا داغه روزه ماته د قضا بروړي او کفاره پې نشته. نمبر 2 یو سړی خطا شه خلکی اوبه چول او هغه ته تیرې شوې روزه ورته یاده ده اوبه څکي نه خو خلکی اوبه اچوي او هغه اوبه د تیرې شوې په خطا باندې نو روزه ماته ده او کفاره پې نشته او خوراک او سکاک بنه کوي د عام روزتیانو سره بزان مشابه کوي. دریم نمبر کچرته یو سړی روزدار ته یو سیز ورويشته د خوراک سیزی ورويشته او هغه د روزدار دی خله کې دن نشو خېټه ته کوشه نو د روزدار روزه ماته ده قضا بروړي او کفاره پې نشته. سلورم نمبر یو سړی اوده ده او در اپاسه د خوراک یو کوي اسکا کوک نو روزه ماته ده او کفاره پې نشته. کله کله سړی په خوب کې را پاس یو کولر تکینی او بوس. پنځم نمبر یو سړی داسې سیس تیر کی چې هغه خوړلې نشي د خوراک سیز نه دی او تا تیر کا لکه کاڼې شو لرګې شو یا هغه سیز چې عام طور باندې هغه سو خوري نه نو په دې روزه ماتیږي او کفاره پې نشته. شپږم نمبر یو سړی د خټکی دا پوستکه او خوري سرمنه او چې دا اوچي او خلق تکرکه کوي نو په دې صورت کې روزه ماته ده او قضا بروړي او کفاره پې نشته. او کنه دا پوستکه سرمن دا لمدا او خلق عام طور د دې نکرکه نه کولا نو بیا په کفاره مشته. وم نمبر چا اوچ رجو خوانه پخکړې نه وي اومدا سي روجي دو درې دانې خله تواچولې نو روزه ماته ده او قضا پشته کفاره نه. اتم نمبر د مخو دال او یا عام دال اومدا سي اوچو خړ نو په دې سره روزه ماتيږي او کفاره پې نشته. نهم نمبر یو سړی چا خوره وخوړه خو دا خوره خوړل د عادت نه دی د عادت نه دی چې عام طور باندې خوره خوري نو په دې سره روزه ماتیږي او قضا پشته کفاره نه. لسم نمبر د چا په غاښونو کې خوراک انخته دی خو د چڼې د دانې عمره دی خوراک د شپې نه کړی دی او د ورځې دغه په غاښ کې چې کوم خوراک انختی دی د ورځې تیر که نو که د چڼې اندازې عمرو نو روزه ماته ده قضا بروړي او کفاره پې نشته. او که د چڼې نه کمو نو بیا روزه نه ماتي. یو لسم نمبر که یو سړی د خولې نه د خوراک سیز روباسي او په لاس کې بهر ونیسي او بیا دن نکینو کدا لگا مینو دے سر روزه ماتی. دولسم نمبر د شرشم دانه چار آواغسته د بهر نه
بار پرتاو او راوی غستا او وی جوولا او داغی خوند د په حلق کې ښکارا شو نو روزه ماته ده قضا براوړي او کفاره پې نشته او که خوند په حلق کې ښکارا نشو نو بیا روزه نه ماتي. 14 نمبر یو زنانه د ماشوم د پاره روټۍ جوی په خوله کې ځان د پاره نه بل چا د پاره جوی یا بیمار تا او دغه روټۍ د تیر کړه ځان د پاره جوولې بل چا د پاره کا بل چا د پاره وا او تیر شوی تیر کړه نو روزه ماته ده او کفاره پې نشته. 14 نمبر کچا د بل چا توکانې تیر کړي نو په دې روزه ماتیږي او کفاره پې نشته. 15 نمبر کچا په خپل لاس باندې خپل توکانې واچولې او بے د لاس نه واپس تیر کړي نو په دې سره روزه ماتیږي او کفاره پې نشته. 14 نمبر توکانې د یو سړي راتوی شوې په زنه باندې او هغه تار چې و هغه کټ شو او د هغې نه وروسته ورپسې جبر ویسته یې په لاس خولې کې دن نه کړې نو روزه ماتي. 15 نمبر که چا وینه وڅکله نو روزه ماتیږي او کفاره پې نشته ځکه عام طور باندې څوک وینه څکي نه. 18 نمبر که د چا غاښونو وینه وکړه او وینه په توکاڼو باندې ډېره وه یا ورسره برابره وه نو په دې روزه ماتیږي قضا به شته او کفاره پې نشته. 19 نمبر که چا مچ رونیوه او ویې خوړه نو روزه ماته ده قضا پې شته کفاره نه. 20 نمبر یو سړی اسویلې کوي روزه دار دی او اسویلې وکړه او اسویلی کې سر اسمان طرف ته پورته کړ او برنه پې د اوبو ساس کې را پرېوتې ده نو دې سره روزه ماتیږي او کفاره پې نشته. 21 نمبر باران یا واوره چې د چا حلق ته دن نشي نو په دې سره روزه ماتیږي. 22 نمبر یو سړی د سترګو نه اوښکې توی شوې او ډېرې وې ډېرې دا معنا چې یو ساس کې د 2 ساسکو نه سیوا وي او د دې اوښکو دا خوند په خوله کې معلوم کړی شو درته پته ولګېدله چې ما اوښکې وخوړې اوښکې اکثر چې د خفګان په وجه باندې څوک جاڼي نو دا اوښکې تروي وي او د خوشحالۍ په وجه چې څوک جاړي نو دا اوښکې چې دی نو دا خوږې وي. بهرحال د هغې خوند چې دی په مرۍ کې ښکاره شو نو په دې روزه ماتیږي او کفاره پې نشته. 23 نمبر که د چا خولې تېرې شوې نو چې د یو ساس کې 2 ساسکو نه سیوا وي نو روزه ماتیږي قضا به یې راوړي. 24 نمبر که د چا تشو متیازې بندې شو یا بیماري ورته وه او تشو متیازو ځای کې دوایي واچوله یې پوزه کې دوایي واچوله یې په غوږ کې دوایي واچوله نو په دې سره روزه ماتیږي قضا به راوړي او کفاره پې نشته. 25 نمبر که چېرته تیل تیر شو غوړي خو په خپل اسکلي نه دي چا پې اسکل خیال نه یا برنه راتوی شو خو د خولې ته ورغله نو په دې روزه ماتي. 26 نمبر زنانه چې تشه او دسماتي ځای باندې دوایي واچي یا بیمارۍ په وجه په هغې باندې روزه ماتي. 20 نمبر یو سړی ولګېد او بل سړی په خېټه وو او زخمی که او دوایي واچول او دغه دوایي لاندې خېټې ته ورسېده نو په دې روزه ماتیږي او قضا پې شته کفاره نه. یا یو سړی ولګېد د بل سړي سر یې مات که او هغه زخم خاص دماغو ته ورسېده
او دوی پکې واچول اول ته ورسېدا نو بیا ماتېږي روزه ماته ده او قضا پشته کفاره پې نشته اتیشتم نمبر کچا غوخه پتار پورې اتړله او به حلق کې وردن نکړه او وخت پکې تیر کړه د معده کې به دوباره رويستا نو په دې سره قضا شته روزه ماته ده قضا به وروړي او کفاره پې نشته یو کم دیرشمه مسله کچا لرګې تیر کټول نو په دې سره روزه ماتېږي قضا به وروړي دیرشم نمبر چا زنانه سره کورواله او که په زور نو دې زنانه باندې قضا واجب ده او کفاره پې نشته یو دیرشم نمبر مسله کچا مالګه وخوړه خدا مالګه خوړل د عادت نو نو په دې روزه ماتېږي دو دیرشم مسله یو سړی په هیره باندې خوراک وکړ خود دا ګمان وکړ چې زما روزه خو ماته شوه او د دې هیرې خوراک نه وروستو بیا خوراک وکړ نو په دې باندې روزه ماتېږي او قضا به وروړي کفاره پې نشته درې دیرشم نمبر مسله یو سړی په روزه کې الټۍ وکړي او به دا ګمان چې زما خو روزه ماته شوه او د الټۍ نه وروسته بیا وروستو نور خوراک وکړ نو دا به د دې روزې قضا وروړي او کفاره پې نشته څلور دیرشم نمبر مسله یو سړی په روزه کې شیطان دوکه کړ دا ګمان راغی زما خو روزه ماته شوه او د هغې نه وروستو خوراک وکړ د هغې نه وروستو خوراک وکړ نو روزه ماته ده قضا به وروړي او کفاره نه او که ورته ښه پته وه چې شیطان دوکه کېدلو باندې روزه نه ماتېږي او بیا هم خوراک وکړه بیا به کفاره ورکوي پنځه دیرشم نمبر مسله یو مسافر دی او کلی ته راغی لا زوال نه دی شوی معنا غرمه لا پوره شوی نه د ماسپښین وخت نه دی راغلی خو د هېڅ نه دي خوړلي سفر کې او د دې نه وروستو نیت ته روجې وکړو چې هلکه زه خو کلي ته رالم او سهار نه مې خوراک نه دی کړی نیت یې د روجې وکړو د روجې نه وروستو یې بیا روجه ماته کړه نو په دې باندې د دې روجې قضا پې شته او کفاره پې نشته شپږ دیرشم نمبر مسله یو سړي سار راپاڅېده او د روجې نیت نه دی کړی خو خوراک هم نه دی کړی وروسته بیا د روجې نیت وکړه د زوال نه پیله او بیا وروستو خوراک وکړه نو په دې سره قضا پې شته کفاره پې نشته اووه دیرشم نمبر مسله یو سړی روغ دی او د روجه ماته کړه روجه نیولې وه او ښه صحیح سالم سړی دی او روجه یې ماته او د روجه سار ماته کړه او بیا وروستو مازدیګر کې یا ماسپښین نه وروستو بیمار شو خو داسې بیمار شو که داسې بیماري د ده سار کې وی نو روجه یې نیولې نه شوه نو په دې صورت کې دا به د دې روجې قضا وروړي او کفاره پې نشته شریعت نه قربان څومره زبردست دی به وروستو بیماریږي او کم وخت کې چې روجه خوړل هلته ټیکو نو دې وروستنۍ بیمارۍ اثر وکړه په هغه مخکینۍ روجه کې نو کفاره پې نشته اته دیرشم نمبر مسله که یو زنانه روجه وخوړه قصدن او بیا وروستو بیماره شوه نو د دې روجې قضا پې شته او کفاره نه ځکه چې د بیمارۍ سره بیا روجه نه کېږي د دې داسې مثال دی لکه روغ سړی چې روجه وخوري او بیا وروستو بیمار شي نو دا اته دیرش مسایل داسې دي چې په دې کې قضا به وروړي او کفاره پې نشته درود شریف اللهم صل علی محمد و آله و